بیا ته ماته خوشاله ولې نه ښکاري بچې؟ نه مورې، زه خو ډېره خوشاله یم. که زما څه ګیله وی ما به سمدستي تا سره خبره کړې وی. د درېمګړي مرسته به مې نه غوښته. زما څه مطلب دی هغه ته ډېر ښه پیژنې او حسم که دا پارټنرشپ ختمیږي هم نو چرې به هم زه ستا شکل لیدل نه غواړم. او حسم زه دا هر څه څنګه هیرولی شم چې ته حاضر د भरोسې قابل نه یې. زه بازار ته تللی وم. د چا نه دې پوښتنه کړې وه تللی وې؟ څه وشو فیصله؟ اول ستا خور ته د ګرځېدو را ګرځېدو ډېر زیات شوق و. تا هماغه کار شروع کړو اوس. فیصل نه بدلیدو خو زمونږ په ژوند کې بدلون ضرور راغی. د هغه کاروبار په ښه کېدو شو او د کاروبار سره یې خوی هم. او اوس په کله کله په کور کې مسکی هم شو. د هغه خندا به هم زما دپاره د یو تیزې تورې په شان وه. اوس هر څه به ټیک ستا کور کې؟ هر څه ټیک دی. روټۍ په وخت باندې ملاوه شي، کپړې استری وي، کور صفا دی، ماشوم خوشاله دی. خو په ژوند کې خوند نشته. تا خپل ژوند ولې هلته کې ایښودی دی؟ د تېر شوي وخت لمن پرېږده، پرېږدئ چې هغه ځي او مستقبل نظر وکړه. روزانه د لیدو هڅه کومه، هر اړخه تیاره وي، هیڅ راته نه ښکارېږي. فیصله تا ته یوه ښه ښځه میلاو شوې ده، د هغې قدر کوه. تا زیات وخت بدې ښځې سر تېر کړی دی. قدر څه شی وي، څنګه خلک کوي، ما ته پته نشته. ستا همت څنګه وشو ما ته د فون کولو؟ ما ته هم تا سره خبرې کولو کې بالکل انټرست نشته. نو بیا دې ولې کو فون؟ صرف دا وهلو د پاره چې په ځای ځای کې ما بدنامول پرېږده. ستا غونته جنکۍ څه د بدنامۍ نه یېرېږي. دا پام خو د عزتدار جنکو وي، د نورو خاوندان اغوستو واله نه. ما د چا نه خاوند په زور نه دی اغستی. اگر اول ستا د ترور لور له طلاق ورکړی بیا یې ما سره واده کړی او کو هغوی د دواړو جوړه نه شو نو په دې کې زما څه قصور دی؟ که زما سره یې واده نه کړو نو د بل چا سره به یې کړی. دا دروغ ویل پرېږده سمن. ما ته صالحه هر څه وویل او هسې هم حاضر رو صالحه روندار له طلاق نه دی ورکړی. هغه یې اوس هم ښځه ده. تو دروغ وې. ما ته د دروغ ویلو څه حاجت دی؟ اوس هم حاضر رو د خپل وړو سره د ښار نه بهر دی. ته به یې ګورې یو ورځ به د هغه د ژوند په لارې کې یوازې پرېږدي. پوهه شوې ته؟ او ژوند ډېر بدل شو په دې 25 کالو کې. صرف وخت او حالات نه بدل شوي، فیصل هم بدل شوی و. زه د هغه د کور سرو سپینو د هر څه مالکه یم. نشاط لګ د حدید کمره هم وګوره چې بالکل صفاوي. ډسټینګ والا اوکا په ښه طریقه باندې جاړو پوچا هر څخه او باتروم کې ټوایلټ پیپر هم وګوره او کبړ نه تولیا هم راو باسا صفا سپینا په شوي ته. شکور جی بیگم صاحبہ امالی نن نه دی راغلی. داغه د لور طبیعت خراب دی ځکه هغه نن رانغی. ها الله دې خیر وکړي. پته نه
خشکور نن به د سیب ملمانه راځي د شپې ملمانه به خډیر وي جی ته داسې یو کا چاینیز جوړ کا چې کم مایان پراته دي جی. کنه اغا هم سره کا تاسو ټیک بالکل ده فکر مګا بیگم صاحب بس ټیک ده هر څه په وخت یاد شي ښه سم تروري او تروري ته دلته ولاړې ما په ټول کور کې ولټولې وی نتاشا بچې سمره لوی عمر دی ده ستا په حق له می سوچ کولو خچي او تروري د لون سیل لګېدلې دی راځه چلته ځو کنه اوس آو نږدې دی پی سي کې بس په 2 غنټې کې به واپس راشو خصمه د زبا جامې بدلې کم او لاړ بشو ولی داسې ښکلې ښکاري تاسو خو اسیم هر جامو کې ښکلې ښکاري سمره خپلې بچې ده زمونږه زه ستا مور به هم د ځان سره کو مور خو را لېږلې یم وای چې خواښې سره دې زه ما سره خو ټیم نشته او زه خو لکه اوسګاره ناسته یم که نه ستا تاسو د هغې نه تپوس وکئ مونږ ځو راځه بچې راځئ سعید صحیح خبره کوله دا ځله چې حدیث راشي کنه نتاشا د مور پلار سره د دوانو د واده نیټه به کېږدو دغه پر راتګ به خوشحاله هم شو او ستا ساډو به هم لرې شي زه خو په یوازې اوسېدو کې لکه چې عادت شوی یم او هسې هم چې کله د حدید واده وشي نو نتاشا خو به د حدید سره اوسېږي که نه زه خو به هم دلته یم خامخا د سیول سرویس جوائن کو څه ضرورت دی دې ټول سیزونو دومره لوی بزنس دی سمانه پس به څوک سنبالوي الله دې تاته لوی عمر او ښه صحت درکړي ستا نه ښه حدید په کاروبار باندې نه پوهېږي هغه انټرسټ نه اخلي دی کې بس ته هم مدام بس د سویسایډونه اخله هغه هم همیشه زما ملګرتیا کوي دلته زما کتاب پروتو کم ځای دی وګوره د کځای به وي ځه بوډا شوې دا واخله بچې نور واخله که نه مورې بس ته ډیر زیات مې وخوړلو نور نشم خوړی سبا اوور ایټینګ وي ستا خو د خوښې بریاني ده د خوښې خو ده خو د کیلوګانو په حساب خو نشم خوړی تا ته پته ده اوس ګوره که نه دا رنګ دې څومره زیړ شوی دی ته د شپې پی نس کې که نه لوی شوی دی ستا زوی ووایه بچې خپل مور ته اوس داسې هم نه دی لوی شوی اصل کې خبره دا ده چې د کار ټینشن دومره چې د خوراک ټیم هم نه معلومیږي او چې د ملک کم حالات دي هغه ستاسو د مخه دي ځکه خو زه یم څه حاجت د نوکرۍ ماشاءالله ستا خپل بزنس دی چې ته یې نه سنبالوي نه نور به څوک سنبالوي موږ هم هر وخت په کشالو کې ګیر یو سوري داجی دا بزنس زما د وس کار نه دی بچې په مینجمنټ کې ډیګري دستا هغه بس اسی ده اوس پرېږي ده که نه فیصل چې شو کې کله ختم شي که نه نو په خپله به درله راشي دا واخله کباب خو خوره که نه پلیز مورو یو هم نه ښه مورې صحیح ده تاسو به اخلئ یاره ښځې چې خپل د بچي د خدمت نه وزګاره شي نو زما په حق لبم بیا سوچ وکې ګورې نه څومره ورځې پس راغی چې د ده خاطر ونه کم نو د چا به کوم دا واخله زویه پی اوس کا موري شکور ته هم ویلې وې پی تاسو په خپله ولې راوړل دې نه مخکې شکور کله راوړي دي ښه چې اوس راغلی نو زما مخې ته لږ کښېنئ موري ما خو ته د خبرو دپاره کښېنولې ته همیشه ما ته دغه شانتې ګورې ولې زه خو دا ګورم حدید چې ستا څومره سترګې غورځېدلې دي اسې زما د غورځېدلې سترګې صرف تا ته ښکاري زه خو دا وایم چې استا سره څوک پکار ده چې ستا خیال وساتي نو زه د څومره وخت نه لګیا یم چې خدای دپاره زما سره لاړ شي حدید زه خپله خبره نه کوم زه ستا د کور ودانې خبره کوم مورې د خدای دپاره زما خپو کې بیړۍ ما اچو یاره
یو کال شوه د ستاسو دواړو د کویدن ټول رانه پوښتنه کوي ما ته پته نشته ده خو بس درز مې پکار دی په دې کور کې ما ته داسې ولې ښکاري چې د دې ټولو خبرو تانه نتاشا تپوس کوي داسې هیڅ خبره نه ده هسې هغه ډېره ښکلې بچی ده او د عقل نه بالکل خپیبله هم مړه تا خو هغه په خپله خوښه کړې وه ولې ستاسو هغه خوښه نه ده زما ډېره خوښه ده نو بیا څه ځکه خو درته وایم چې هغه کور ته راوله هدي ډېر وخت وشو ټیک د زه به د هغې سره واده خو وکم خو هغه به دلته کې تا سره اوسیږي ها بالکل دې پاتې کیږي زما په خیال خو به هغه هم ډېره خوشحاله شي هسې هم د هغې په اوکاړه کې څه دي هسې خبره ستا صحیح ده که نه زه بچی اوده شه ستړی ښکارې ډېره ښه ده مور زه به یو ایمیل چیک کړم بیا به اوده شم سمه ده پی ضرور اوسکا ښه مورې شپه دې په خیر شپه دې په خیر په دومره کلونو کې که دغه مخ او سترګې زما د ژوندون برخه نه وې نو زما په ژوند کې به هیڅ هم نه وې د ده د مخ په نقش کې ماته سمن ښکاري د ده په ټول وجود کې زه او صرف زه یم او د ده په زړه کې صرف دننه زه یم ګمان مې نه دی باور لرم زه او په دې باور لرلو خو مې خپل ژوند دومره آسان کړی دی تاسو کله راغلی لږ ساعت مخکې بس زه پاسېدو والا وم 10 بجې شوې نه اوس نه داسې څه ګورئ چې کله د کور ودانه دلته راشي که نه نو بیا به ستا کمرې کې تا پاسولو دپاره زه نشم راتلی او نه به دې بیا داسې کتی شم ډونټ وري زه به داسې کومه چې ستاسو بیډروم ته به راشم او هلته به وده شم دا خو د خبرې حل نه دی حدید یو خبره وکړم د چا نه چې تاسو زما کور ودانې جوړوئ که نه تاسو بې فکره شئ تاسو به صرف ما پسې نه د هغې بېخولو پسې م راځئ بیوقوف صحیح وایې لږه شانتي ده زه تا ته ویمه زه غوره ده زوی د چا یم ښه ده زما بچیه زر کوه پاسه زه به ستا دپاره ناشته جوړه کړم او دا به درته مورې ایستري کړم پلیز ګرمه ګرمه کوفي یم ستا د حدید سره خبره وشوه جی شوې ده نو بیا څه د اخوا دیخوا خبرې یې کولې ما خو ورته او هم ویل چې د نتاشا مور و پلار سره به ملاو شو نیټه به کیدو نو صحیح وی بیا څه به یې ویل هغه زه خو په هیڅ هم نه پوهېږم ما ته خو داسې ښکاري چې هغه د خپلې ذمهدارۍ نه تېښته کوي هغه عادل هم د روټۍ خبره کوله ها نو ټیک ده که نه په دې هفتې به لاړ شو د هغوی کره حدید به هم د ځان سره بوزو بخت څومره په تیزۍ روان دی پرون وړي کې غونډه کې ماشوم او نن وګوره موږ د هغه د واده پلانینګ کوو ها دا خو دی وخت واقعي ډېر په منډه روان دی تا د هغه سره ډېره خواري کړې ده نو څه مې کړې وې یو هغه خو ما سره زما واحده سرمایه ده اوس داسې خبره هم نه ده دا هر څه خو ستا دي هیر شي رانه چې دا هر څه زما دي اوس د هېرولو د عادت دی ښه نه دی
خجی په دومره مودو کې د صرف زما دا یو عادت پدې شي ولې زغملی نشي؟ راځه نورین، ډیره خوشاله شوم چې ته راکره راغلی. ستا کور ډیر ښکلی دی ایمن. 25 کاله وشو د خښتو پکې خودو خو جوړ خوشو کنه چې اوسم نوې جوړ شوی نو کله به جوړېدو. ډېرې قربانیانې دې ورکړې دي خپل ژوند کې. پرستو قتل خو ما کله راسې پرېښودي دي نورین. که په شا مې کتلی وی نو د کاڼي بت به رانه جوړ شوی وی. نو زه خو پتا ډېره زیاته خوشحاله یم. خبر یم زه، ته خو زما د ژوند د ټول سفر نه خبره یې. او یو یو ګام اوس خو په آخري پاوڼه یم او د غورځېدو یره مې هم ختمه شوې ده. ښه چې انګور دې راشي نو بیا هم نه. مړې زما ډېره ښکلې لور ده هغه، زما د غورځولو دپاره خو نه راځي. اسې کله کوي د حدید واده؟ بس یو څو میاشتو کې انشاءالله. اوس ته نیټه نه دی ښې؟ نه په 3-4 هفتو کې به وشي. خو یو خبره به درته وکړمه نورین، چې کله د حدید واده وي نو ته او ستا ټوله فیملی به دلته شفټ شئ. ټولې تیاری به یو ځای کوو. ته غم مه کوه د دې، ستا د وینا نه به مخکې راشم زه. بس چې راشي دا واخله او بسکټ هم. او نور وایا کورنۍ دې څنګه ده؟ زه موري وس خو تاسو خوشاله یې کنه؟ زما د عمر کې نیټه مو واغستا. ډیره خوشاله یم زه په حقیقت کې. بچې په دې عمر کې خو ستا پلاروم د کل نه بندیوان دی. هسې داجی ستاسو سره بل څه آپشن وو؟ ښه بس د خوشو خبرو کولو ضرورت نشته. څنګه چې تاسو وایئ ډیر کارونه دي. شاپینګ ډیر کول دي د واده دپاره. مور خدای دپاره مونږ د هلک کورنۍ یو او هسیم تاسو زما داج خو نه جوړوئ. ته اندازه نشي کولی حدید، زمونږ خریداري د داج نه زیاته ګرانه ده. هسې تاسو سره وخت سیوا دی. زه دا سوچ کومه چې دې هفتې ته به زه لاهور ته لاړه شم. نتاشا به هم د ځان سره بوزم. ته څه وایې حدید؟ 2 میاشتې پس واده دی مور، او هسیم پلیز د نتاشا عادتونه مه خرابوئ. په دې کې د عادت د خرابۍ هیڅ خبره نشته او ته به اسې هم مونږ سره ځې. زه او د ښځو شاپینګ دپاره؟ مورې زه لیونی یم، تاسو نتاشا ځان سره بوځئ. هسې ډېر کار دی په کور کې. پینټ کول دي، د حدید کمره ښکلې کول دي. څه خو ته هم ذمہداري واخله. ټیک ده، ما له لیست راکئ. د دې دا مطلب نه دی چې سبا نه کار شروع کړو. بیگم صاحبه تاسو پر روټۍ ولګوم؟ نه زه ستاسو د صاحب انتظار کوم. چې راشي نو زه به روټۍ راواخلم، ته لاړ شه اوده شه. ډېره غوره ده بیگم صاحب. پته نه چې نن سبا په څه کې مصروفه دی. بالکل د هغوی سره ټایم نه وي. نو مخکې ورسره کمزوي وو او دا خبره دې هم ټیک کړې ده. اوس هغه چې په کور کې وي هم نو داسې وګڼه چې هغه نه وي. ټوله ورځ کاروباري ټلیفونونه اټینډ کوي او ټوله شپه بیا میسیجونه. شرط داجی چا سره افیر شروع نه کړو. بدتمیزه دا خبره چې د کله پلار سره وکړي نو بیا به درته ووایي. بٹ جسٹ بی کیئرفل موري، تاسو ته پته ده ډېر خطرناک عمري. داجی د نظر د لاندې ساته ګورئ. نه مړه چې د کار نه لږه توجه لري شي نو څه بل کار به وکړي. دا راته وایي 2 ورځونه چېرته وې؟ اوس دې مور را یاده شوه. بس لږ شانتي بیزي وم. ما دا سوچ کوم چې درشم لږ سرپرایز درکم. خو
اسلام آباد ته خو هسې هم روانې لږ ورځو دپاره ابټاباد ته هم لاړ شه حدید به ووینې یاره اوس خو تللی دی هغه یوه میاشت وشوه یاره زما به هلته ډېر زیات میټینګز وي ما ته به وخت نه میلاویږي یو هفتې له روانې ته څه مطلب دی د وخت نه میلاویږي د یوې اونۍ دپاره ځم د یو میاشت دپاره خو نه ځم نشي کېدی ما دا سوچ کړی اوس لږ ډېر شیزونه به ستا په لاس حدید ته ولیږم سوري زما سره به وخت نه وي हेलो 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 بیگ دې کېښودو जी اوکې بیا ملاقات کوو ټیک شوه اوکې ښه خدای په امان الله په امان دومره مدپس د سمن پریدو به زه داسې نه حیرانه کېدم که د هغې مخ او نمبر ما د فیصل موبایل په ځای بل چرته لیدلی وی هغوی دواړه په رابطه کې دي خو د کله نه دا خبره ما نه فیصل ولې پټه کړې ده ما نه د پټولو څه ضرورت و او د فیصل د تیرو ورځو خاموشي د کور نه غیبېدل ټوله شپه په فون د چا سره خبرې کول همدا وجه یې وه آیا هغه بیا سمنده چې زما او د هغه ترمنځ بیا راتله څنګه راتلی شي بیا څنګه راتلی شي اوس چې ټول ژوند تیر شو د هغې نه پس هلو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې تاسو ټیک یم څه خبره ده تا خو نن ټلیفون ونه کړو او پام مې نه په کار کې ډېر جوګی یم دلته ستا داسې څه مصروفیات دي چې 2-3 منټه خبرو دپاره نشته تا سره ما وی کنه چې جوګی یم وخت مې لو شوی نو کړی به مې او کو فون مې ونه کو نو دومره لویه کشالتي مه جوړوه ته زه خو دې کشاله نه جوړوم ما خو به ستا د خیریت دپاره فون کړی فکرمنده شوې وم زه تا ته د پریشانه کېدو حاجت نشته دی ښه زما سره میلمانه را روان دي ستا سره به وروستو خبرې کوم د الله په امان د الله په امان په داسې انداز کې خبرې فیصل ډېره موده پس وکړلې داسې لکه چې هغه ما اډو پیژني نه داسې چې لکه ما نه ځان خلاصوي یا کېدای شي چې بیا هغه اوزګار نه وي او زه د ضرورت نه زیاته حساسه شوم د رویو د مخه تا فون ونه کړلو حدید بچی فکرمنده شوې وم زه او بس مصروفیات بس داسې وو تاسو ښه یې زه خو ښه یم خو ته دومره غلی ولې اواز دې سست دی طبیعت خو دې ټیک دی که نه جی ټیک دی خو راته لګي نه او بس وس رویښ شوم ویکینډ و که نه ځکه
خماته دا وای چې تا ناشته کړې ده نه تر اوسه مینه لکړي زر پاسه تخپل ناشته وکا بیا به خبرې وکوخه داجی واپس راغی نازویه نه دی راغله خو نن واپس سیده داغوي کار کې خودمره مصروفه ده چې زه او پورته بالکل هیر شوی دي د اسلام آباد نه یو ټلیفون هم ماته نه دی کړی لکه چې اسلام آباد ته نه و سمندر لري تللی وي او ها ما یو خبره در سره کوله د واده د پاره مې ویل چې ستا کمره ښکلې کم مورې پلیز دا وخت په دې حق له خبرې کول نه غواړم حاسم په ژوند کې دین علاوه نورې کشاله هم شته دی زه به تاسو ته بیا ټلیفون وکړم سفر دې څنګه تیر شو ها ډیر خو یو خبره درته وکم په دا ځل مې ډیر زیات یاد شوي وي خا زما کپڑے ورو باسي ته ټیک ده ها روا بخلم حدید سره تاسو خبرې کړې دي مصروف وم تاسو په اسلام آباد کې یو هفته تیر کړه یو فون کدرې ونکړو تاسو دا سلاد راکې مالا د هوټل وغیرہ بوکینګ وکړ اوس غنی ډېر کشاله بشي زرګر لبه هم زو خطبه ما سره زی جو سوچ کوم چې دا حدید واده لګ ورستو کو ولی مالا بهر تللی نو مونږه به نیټه ستا په حساب سره سیټ کو یو 2 میاشتې بالته اشاره کا مزه یو 2 میاشتې د څه د پاره مالا فیکټری د پاره لګ ماشینان آرډر کول دي دا کار بیا هم کولې شي د واده ټولې تیاریاں شوي دي هر څه تیار دي د نتاشا مور پلار بسوي سبا خبرو کم داغي سره او حدید داغه سره به خبرې وکي د یو خبرې تپوس درنه کومه ها وایا اغه د سمن سره ته پر رابطه کی دا تا ته چاوي چې کله تاسو د اسلام آباد تیاری کولانو د هغه فون راغلی او ستا په موبایل نو هغه کال ما اوچت کړو پاکستان نه بهر وی هغه کنه نه هغه اوس واپس راغلی دا خانو کلا هم دغه یو 100 میاشتې وړاندې حدید ته تسویلی دیسو نه ما ته خو یې نه دی ویلي ولې څه خبره ده څه هغه یو څو ورځې وړاندې د هزار اکسیډنټ شوی دی مړ شوی دی څه
الله. نو د سمن څو ماشومان دي؟ یو. حدید. زما دا مطلب ده چې د آذر نه څو ماشومان دي؟ د سمن یو هم نشته. ستا ملاقات شوی دی د هغې سره؟ نه. داسې وکړه دا لایټ آف کا مالا خوب راځي. د حدید ټلیفون دی. هلو. ها وعلیکم السلام. څنګه یې بچې؟ روټۍ مو خوړله بس. او را سره دی. زه ورله ورکوم فون. یو سیکنډ. تا سره خبره کول غواړي. دا دواړه معنی داسې څه پټوي؟ دا چې سمن حدید لیدل غواړي او کنه د حدید خواهش دی او که بیا فیصل دومره مودې پس هم سمن د فیصل په زړه کې ده. هغه هر څه کولو نه پس هم چې هغې وکړل یا کېدای شي چې دی مجبوره وي. سمن به جړلې وي، فریاد به یې ورته کړی وي. که د هغې بل اولاد وی نو هغې به کله هم د حدید سره لیدل نه غوښتل. خو یک یو زوی دی که نه؟ همدغه وجه کېدای شي. ستا او د حدید څه خفګان راغلی دی؟ نه. ولې؟ ما ته ولګېدل. څنګه؟ د تیرو څو ورځو نه تاسو دواړه داسې فکرمند ښکارئ. نه داسې هیڅ خبره نشته دی. ته پوښتنه څه کول غواړې؟ ما ته داسې ولګېدل لکه چې څه کشاله وي. کېدای شي زما وهم وي. د وهم هیڅ علاج نشته دی. بوډاوالی سړی ډېر بزدله کی. د کوترې په شان خپل سترګې پټول ډېر اسانه حل ښکاري. زړه خو مې ډېر غوښتلو چې زه د سمن په حق له پوښتنه وکړم، خو دا پوښتنه مې نشوه کولی. زه دا پوښتنه کومه چې څه همت مې مات شي د دا څه نه پس. سوالونه مې شته دي په مغزو کې، خو ژبه مې هغه سوال په دغو ټکو کې نشي بدلولی. وی
حدید بچې ته دلته څنګه؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سرپرایز راکړې ماته. سرپرایز یې وګڼئ. دا جی کور دی او په خپله کمره کې دی. دا خبره یې کوله چې په سکار پسې بځي. خبره واوره، ته ایرپورټ نه راغلی او جی اوږې شوې به یې. زه څه د چای روټۍ بندوبست وکم. اوس نه، رستو. تاسو زما د مور سره داسې څنګه کولی شئ؟ زه هر څه د صحیح کولو هڅه کوم. تاسو ما د خپلې موره بیلول غواړئ؟ دا ټکي ته د هغې دپاره مه پکاروه. نو بیا نو د چا دپاره دا ټکي ووایم زه؟ مور؟ دې چاته مور وایي؟ د چا کیس جنګوي؟ د هغې چا چې دی پرېښودی دی، دې هغې دپاره د مور ټکی استعمالوي. بچې حدید دومره لږ دی ولې اچولي دي؟ ریجې واخله که نه؟ نه، ما الریډي ریجې اغوستې دي. ګوره، ما سپیشلی حلیم ستا دپاره جوړ کړی. زما حلیم خوړلو ته زړه نه کېږي. کباب خو به خورې که نه؟ مورې پلیز، ما له چې څه پکاري په خپله به واخلم. سهار ستا فلایټ څه وخت دی بچیا؟ 6 بجو. که د 6 بجو دی بیا خو به ډېر وختي پاسېږې ته. تاسو سهار ما پاسئ، زه په خپله لاړ شم. زه خو سهار وختي پاسم بچیا، ځکه چې سهار وختي مونځ کومه. زه به ستا کپړې راوالمه د سهار دپاره. ډېر مصروفه ښکارې. ډېر مصروفه یم زه. ښه، ګوډ نایټ. ګوډ نایټ. کم عذاب میں چیز تیر شم پتا تیر د حدید او زما ترمنځ داسې دیوارونه څنګه جوړ شول چې خبره کول هم ډېره ګرانه شوله. اخه ما څه ګڼي؟ زما نه یې داسې څه ګیله راغلې ده. تپوس دې وکړي، یو وارې د خبرې د سپینوالي موقع خو دې راکړي. ما دا هغه نه د هغه مور نه ده اخیستې. نه، د فیصل او د سمن کور ما نه دی مات کړی. څه هغه دا ګڼي؟ تاسو ولې ویښ یئ؟ ما تاسو ته ویلو چې زما انتظار مه کوئ.
انتظار خو زما د ژوند برخه جوړه شوې ده. راشه شاباش، ناشته مې دله تیاره کړې ده، ناشته وخوره بیا لاړ شه. په ما ناوخته دی، پلین کې به وکم. حدید سبا زه د هغې سره واده کوم، خو بې تعالی د طلاق نه زه د سمن سره واده نشم کولی. هغې خو تاله دوکه درکړې وه. ما یو فلیټ ستا په نوم کړی دی، هره میاشت خرچه به دلم نه رالېږم. چې اولاد نالایقه خویږي که نه نو وس خو نه چلېږي که نه. دې نه غوره ده بې اولاده ښه. تاسو زما مور نه یې بچې کښېنه دلته، په ناسته باندې خبره کوو که نه. زه خبرو له نه یم راغلی. د خپل ژوند 15 کاله ما ستاسو مخ هم ونه لیدو. مور یې ته زما؟ زه تاسو پسې راغلی یم. ولې چې ته زما مور یې. نه یم زه ستا مور. دا بیا نه خبره ده چې ستا په خوا کې زه تېر نه شوم، د کوم عذاب نه چې زه تېر شوم په تا تېر نه دی. په دې خبرو کې پته نشته څه خبره وشوه، مانا زما تقدیر خفه شو هم په هغه شپه کې.